ګرانو کتونکو په پیشتخره تاڼې په حدود کې په سابقه دښمنۍ باندې یو کس قتل شوی دی او په مترې تاڼې په حدود کې یو کس نه په ګن پوینټ باندې غلو ټیکسي اغشته دی. د حوالې سره انعام الله خان د سکنه پیشتخره پایان د کور والا پولیس ته ریپورت درج کړی دی. پیشتخره پولیس ته دی ورته ویلي چې د خاون انعام الله خان چې کوم دی دا ډینګي وهلی د بیمارو د ډاکټر لتلی او د ډاکټر نه چې کله دی په موټرسایکل باندې د شپې 9 بجې واپس کور ته را روانو نو د دې سابقه دښمنان د هغې پرې ډزې کړې دي او په دې ډزو کې انعام الله خان چې کوم دی دا مړ دی. ملزمان تښتېدلي دي. د حوالې سره پیشتخرې تاڼې پولیس را وینا دا ده چې ای د ملزمانو خلاف د 302 اف ای آر درج کړی دی او د هغې ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړی دي. د پولیس وینا دا ده چې دا کم سړی مړ دی د په زوی باندې د قتل دعوه شوی و هغه دې ټایم کې په سنټرل جیل کې دی او په دغه وجه باندې د دې د ملزمانو سره دښمني را روانه وه. دا دویم واقع چې ما تاسو د سنیچنګ یاد کړه دا د مترې تاڼې په حدود کافور ډیری کې شوې ده چېرته چې یو ټیکسي ډرایور دی اسد سک نادر حال تهکال دی وی دی پر روډ باندې موجود و یو سورلی راله په 1200 روپۍ باندې د سره جمرود بازار پورې خبره وکړه چې کله هلته ورسېدل وی بیا راته وی چې واپس مې شاګۍ بازار ته بوزه پیسې به درکړم نورم کله چې دی بیا مترې تاڼې په حدود کې کافور ډیری ته رسېدلي دي نو دا سورلی چې کوم وده تماچه راوباسلې ده او دا ټیکسي ډرایور یې رغمال کړی دی. د په ګن پوینټ باندې دا موټر اغشتی دی او د په دې په موټر کې تښتېدلی دی. مترې تاڼې پولیس د نامعلوم کسانو خلاف د سنیچنګ اف ای آر درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړی دی.